حسین او عبدالله بن جعفر دا درې سره تلي وو دوه ورونه و یوې تره زوی تلي وو حج ته سامان مامان نه ور سره خوراک شاک نه او حضرت عبدالله بن جعفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد وای لوی نه لوی سخی دا راغلی ده دا درې واړه حج ته روانو سخاوت وار وا خاص کر پیران عالمان چې د حضور علیہ السلام وارثان جان غني نو دو دی هغه والا طریقه زده کی کن امام حسن امام حسین حضرت عبدالله حج ته لاړ روان لار چې خوراک شاک نو په یوې جومپړۍ باندې ورل الته یوه بوډۍ وه پچې ورته ویلی بوډۍ چیرې شاک شای نسته تر سره چې وچ شو چې شای بوډۍ ورته وایي نور خو چې شای نسته دا یوه زمې ده هغې پی ته تر لوسم دا وچ شو وزې چوره پی هغه یې ورته ولوسلې درې سره وچ شي بیا ورته وایي چیرې خوراک شای نسته ورته ویلی نور خو چې شای نسته خو دغه وزه د چاړه په تېروه ورته ویلی چاړه یې په تېره کړه پخه یې کړه ورته ویې خوړه چې دو لاړه ورته ویلی بوډۍ وار وه موږ یو قریشیان قرشي د حضور علیه السلام نسب نه وي قریش او چې هر کله خدای موقع راوسته به انشاءالله موږ ته خدمت کوو ورته ویلی ځکه چې قریش حضور علیه السلام خاندان مبارک چې دا ویلي دي چې دو بل باندې خوري شای او په خپله باندې شرم نه کوي شای ورچې خوري بل نه خوري نو حضرت امام حسن امام حسین ورته ویل حضرت عبدالله روان سه هغې میړه چې کور ته رالی بوډۍ وال وزه چیرې ده و یا خو داسې میلمانه راغلي وو چې شای ونه ورسره راولي وغوښته چې شای راکه بیا مې پی ورکړې وې چې بیا وې چې خوراک نسته نو چې شای نه و ما ورته چې دغه وزه ده میړه خو یې ورته غوسه سله یوه وزه وه هغه دې ورکه کړه پته نسته چوک و چوک لاړ چیرته به یې غواړو د خدای پاک شان ته ګوره هغو حج وکړی لاړی موقع تېر اصله یو ټیم رالی په دغ علاقې باندې نیستي راله دا بوډۍ چې کومې علاقې چې نیستي دوره راله چې دو لاړی کلي یې پرېښله خپل او شهرو ته لاړه چې ورې څه شی مینده کړو دا میړه او ښځه راله مدینې منورې ته هلته څه شی به کول پیچکې به ټولولې او دا به خرچولې مسافر و پردیس یوه ورځ لارې باندې حضرت امام حسن راتلی او دا بوډۍ یې ولیده ویې پېژانده سلام یې ورسره وکړی ورته ویلی مورې تا ما پېژنې ورته ویلی وایي نه زه دې څه پېژنه څوک ورته ویلی زه خو دې پېژنم څرنګه وایي چې تا باندې موږ میلمسلي وو کله وایي هغه ټوله خبره وزه وه پی دې راکړې تا لاله دې کړه ها تا هغه یې ورته ویلی زه هغه یې که نه ورته ویلی امام حسن یم بل ورور مې امام حسین د بل مې تره زوی د عبدالله بن جعفر وایي تاسو چیرې راغلي یو موږ خو نیستۍ اخیستي یو راغلي یو دلته دا پیچکې ټوله وو ورته ویلی راجو دواړه خوراک شاک میلمستیا او خپل غلام ته حکم وکړی ورته ویلی 1000 وزې مال طرف نه دو ته ورک او 1000 دینار چلور ما 100 روپۍ به وه سرو زرو 3 روپۍ د چې کې بیا توله جوړېږي توله نن په چو ده دا 1000 دینار دا ورې 3 کروڑه روپۍ جوړېږي نن او زر وزو ته چې حساب وکړي چې زر وزو به چوره قیمت جوړېږي امام حسن ورته ویله دا هغه ښېګړه ده چې اتار سره کړې وه موږ درته ویلي چې موږ یې چا خاندان یو موږ یې چا لمسي یو چې کله دې خدای راولي بیا به سره وګورو ته ویله دا 1000 وزې واخله او 1000 تاسو پاره دینار او غلام ته یې ورته ویله ورسه امام حسین ته یې وروله او ور یاد که چې دا هغه بوډۍ دي چې موږ یې وزه خوړلې وه او پی مو ایښلې وې نن ښېګړه ورسره وکړه غلام ورسره ورله امام حسین ته چې ور ویښول دا هغه دي هغه ډېر عزت او اکرام او ډېر میلمستیا یې ورکړه او بیا ورته ویله وایي څه شی ورکړه امام حسن ورته ویله 1000 وزې او 1000 دینار ورته ویله مال طرف نه 1000 وزې دي او 1000 دینار واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیا امام حسن ورته ویلی بیا عبدالله ته ورواله عبدالله ته چې وروستل هغه سړی و چې حضور نه بعد غټ سخي دی ووایي
ورته له پیژنګلي ور وکړله میلمستیا وکړله ورته له هغو څه شی درک غلام ته ورته له څه شی ورکړو و 1000 وزې 1000 دینار یوه وروره 1000 وزې 1000 دینار بل ورور ورک ورته له مال طرف نه 2000 دینار او 2000 وزې اصلې او وی وار و بوډۍ دا خو ته اول هورې تلې که ته چیرې اول ما ته خدای راوستې وی ما چې کوم مال بیا درکولی بیا به امام حسن امام حسین به حیران پاته وی هغه به بیا تر پوره کړی نه و چې ما بیا کوم مال درکولی به 4000 وزې او 4000 دینار ورسره کړه او خپل کور ته روان کړه کلي حسین